رانو کتونکو په پیښور کې د رهزنۍ واقعیت هماغسې تیزۍ سره روان دي. یو په تاکال کې د پراپرټي ډیلر هم قتل شوی دی، د جعلي اکسایز افسر هم نیول شوی دی او پولیس مقابله هم شوې ده رهزنانو سره. د دې ټولو واقعیاتو تفصیل تاسو له درکو. پیله واقعیت د تاکال تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې د کرک میټاخیل یو اقبال نومي سړی دی، هغه پولیس ته رپورټ درج کړی. تاکال پولیس ته چېرې د هغه د 33 سال زوی دی محمد شاهد اقبال، هغه راغلی و دلته په پیښور کې د پراپرټۍ کار کوو، یوازې به اوسېدو. د یو ورځ پهله پولیس ته رپورټ درج کړی چې هغه غیب دی او موبایل یې بند دی. نن سهار د هغه لاس چې کوم دی د پلوسۍ خوړ نه میلاو شوی دی، هغه چا مړ کړی دی او ډېر زیات تشدد یې پرې کړی دی. پولیس وایي چې علاج پوسټمارټم له لیږلی دی او د دې کس موبایل ډیټا یې راغښتې ده او په هغې باندې تفتیش شروع کړی دی چې آیا د په دې قتل کې به څوک ملوث وي. بله واقع چې کوم دغه د رهزنۍ د سوکنو تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې په صوبایي اسمبلۍ کې په سیکیورټي ډیوټۍ باندې یو سب انسپکټر دی، هغه نوم دی عبدالله جان. دی نن د نسد 400 نه دغه طرف ته په اکبرپور په طرف باندې موټرسایکل را روانو او کله چې د اکبرپور ته را رسېدلی دی نو رهزنانو نیولې دي او د په پرایویټ کپړو کې ونه د دنې 12 लाख روپۍ اغشتې دي او د سره موټرسایکل ته یو شاپر ځوړند هغه هم ته اغشتې دی. کله چې بیا رهزنان سمخ کې سلاره پورې تللی دي کتلې د شاپر کې د پولیس وردي ونه هغې غورځولې ده او رهزنانو د دنه 12 लाख روپۍ اغشتې تښتېدلې دي. 4 غنټې د دې سب انسپکټر وینا ده چې دی به کله اکبرپورې تاڼې ته راتلو، کله به چمکنو تاڼې ته راتلو، چې دواړو تاڼو والا ورته وایي یو ته یې زموږ ایریا نه ده، بل ورته وایي زموږ ایریا نه ده. 4 غنټې پس بیا سوکنو تاڼې پولیس چې کوم دی هغه د دې خپل سب انسپکټر د رهزنۍ اف آی آر درج کړی دی. دغسې د شرکۍ تاڼې په حدود صدر کې رهزنانو د یو وکیل نه او د فیډرل محکمه ده وفاقي محکمه ده د هغې یو ملازم دی، د دې نه په ګن پوینټ باندې رهزنانو موبایلونه اغشتي دي. بله واقع چې کوم دا هغه د فقیرآباد تاڼې په حدود کې شوې ده. د فقیرآباد تاڼې پولیس وینا ده چې یاره دې ته اطلاع وه چې په رنګ روډ باندې په یو ګاډي باندې سرکاري نمبر پلیټ لګېدلی دی او په تورو جامو کې یو کس دی، هغه ګاډي ودرئ او ورته وایي چې زه اکسایز افسر یم، د هغې کاغذونه چک کوي. پولیس وایي چې کله دې لاړل د سړي نه تفتیش وکړو نو دې ته پته ولګېده دا جعلي اکسایز اهلکار دی، اصلي نه دی. د سره چې کوم ګاډی په هغې چې کوم سرکاري نمبر پلیټ لګېدلی هغې هم ترې نیولې دي او پولیس وایي چې د په ګاډي کې نور مختلف نمبر پلیټې وې هغې هم ترې ریکور کړي دي. دغسې بیا بله واقع چې کوم ده هغه د میچني ګیټ تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې د میچني ګیټ تاڼې اس ایچ او مطابق هغې په ورسک روډ ناکهبندي کړې وه، موټرسایکل سواره راغلي په دې باندې فایرنګ کړی دی، بیا ورپسې دي تعقب کړی، دوی هم پرې فایرنګ کړی دی. دو طرفه فایرنګ کې 2 کسان زخمیان شوي دي. د پولیس وینا دا ده چې دا دواړه زخمیان چې کوم دي دا رهزنان دي، دا پولیس ته په 14 مقدمو کې مطلوب و او هغوی وایي چې دا ډېر منظم رهزن ګروه دی. دې کې دا یو ملزم دی نه پولیس وایي چې پیل هم نیول شوی، کله چې جیل نه راووتو نو بیا وارداتونه شروع کړل.